ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تاریخ خاتم النبیین کی دا روایت تے تپوس کئی دا محمد نوم دی ولولی کی خود ما د دې وضاحت کوو چې د دې محمد د دې نوم دو جهته دي نو څوک چې ورته یا محمد نه وایي هغه د حضور د نوم کېدو د لحاظ د وجې نه او څوک چې یا محمد وایي د هغې وجه درته بیانوم نو حضرت عبدالمطلب سے ورته چې ما د خپل نسله محمد نوم کېښودو د نیکونو بعضې خبرې خدای رښتینې کوي شاید د الله په نسبت باندې هغه بزرګان چې کومې پیشوګویانې دا نیکونه اکثر د نسو باره کې وکړي یې کړي هر په هر فرشتې کې عبدالمطلب سے وی اردت ان يحمده الله في السماء وخلقه في الارض محمد نوم ولکه خودو د دې لپاره چې زما د دین وسی ان يحمده الله في السماء چې الله د دې تعریف مدح صفت په اسمان کې وکي وخلقه في الارض او د الله مخلوق ولا په دې ځمکه کې وکي بس عبدالمطلب سے دومره خبره وکړه بس عبدالمطلب سے داسې ولې وایي چې اردت ان يحمده الله في السماء والخلق في الارض ځکه موږ خو عجم یو عرب نه یو نو په دې عربۍ کې اهل لسانو ته محتاج یو هغه نو محتاج لکه موږ پښتو کې منګه د دې تشریح کې چاته محتاج نه وو د پښتو تشریح په خپل ډول ځکه دا زمونږه مادری زبان دی نو دا تاریخ خاتم النبیین کې لیکي چې قال اهل اللغت اهل لغت کوم چې عرب دي دا تشریح زمونږ د پاره ده دا د عبدالمطلب صاحب د پاره نه ده دا وایي قال اهل اللغت كل جامع بصفات الخير يسمى محمدا ہر اغا چیز ہر اغا شے ہر اغا ذات چاہر تمام دا خیر دا صفات و حاملی آگے تا محمد ملے گی كل جامع بصفات الخير يسمى محمد او دې راغي وجه بیانوي دا محمد لفظ کم چې دی لفظ محمد دا د باب تفعیل نه د اسم مفعول صيغه ده بعضی ملګری دې ته صفت مشبه وایي د دې لغویینو د یو خاص تشریح د وجې نه خدا سے نه ده دا صفت مشبه نه دی ځکه صفت مشبه کې دوام وی استمرار وی او هغه چې کوم صفت وی هغه صفت د باری تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا الله نه دی خالق نه دی مخلوق دی قدیم نه دی حادث دی واجب نه دی ممکن دی نو دا وایي ان صيغه التفعيل تدل على تجدد الفعل وحدوثه وقتا بعد وقت دا چې کوم بابي تفعیل دی دا د ګریمر سره تعلق دی نو ځکه وایم دا په تجدد د فعل باندې دلالت کوي یو ځل پیدا شو هغه نه پس به پیدا کېدو به پیدا کېدو نه پس به پیدا کېدو بشکل مستمر متجدد آنا بعد آن په طریقه د استمرار سره په طریقه د تجدد سره آنن بعد آن د دې مطلب دا دی
چې دا لفظ محمد بطریق الاستمرار والدوام دا دلالت په تجدد او په حدوث د حمد باندې کوي. او د چا په حمد؟ د چا چې دا نوم وي. نو دا نوم د حضور صلی الله علیه وسلم دی. نو دا نوم چې په کوم ارادت باندې، په کوم نیت باندې حضرت عبدالمطلب سے د خپل نوسی او زمون ستاسو محبوب او سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کې خود هغه معنا په حضور کې مخکنه موجود وا او ظاهر شو. او تفاول دا جایز دی. نبی اسلام ډیر نمونه بدل کړي او ډیر نمونه باندې تفاول پال نیول نیک پال جایز دی. لکه دا چا نوم دی سهل، یو کس راغی دلته میلاو شو، سهل معنا اسانتیا، نرمی. ته چې مالا به الله نرمی راکړي او تعالی به الله نرمی راکړي. نن په زما ورځ زبردست وي خبرې، دا تفاول دی، دا جایز دی. دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې نوم کېدو لحاظ سره دا د حضور داسې صفت دی لکه رسول الله د حضور صفت دی، لکه نبی الله د حضور صفت دی، لکه حبیب الله د رسول الله صفت دی. نو د کومو مشرانو زمونږه یا چې کوم ائمه دي، امامان دي، هغه یا محمد سره حضور صلی الله علیه وسلم ته یا محمد ویل جایز منی. دا ځکه چې دې کې هغه معنا صفتی موجود ده. نو دې په لحاظ د معنا صفتی سره ودرې جایز دي، درست دی.